بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټولو څومره چې مشکلات دي دا ټول د الله پاک ختم کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول مدینه منورې ته مکې مکرمې ته بار بار دا بوزي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د هغه غرونو خویندو لپاره ده، دا د هغه چا لپاره ده چې کوم هلکه په دنیا کې چې ښځې دوی تاوان کوي، د هغوی قسمت دا مکمل دا بند وي. پیسې راوال یو ځای کې پیسې ولګئ او دغه رنګې کاروبار دا شروع کی، خو شروع کېدو نه مخکې د کاروبار ایسته ختم شي، تاوان پکې وکړي. دغه رنګې فرمایي چې بعض یارونه داسې دي، بعض خویندې داسې دي چې د هغوی د رشتو مخه بالکل دا بندوي. رشتې پسې نه راځي، یا کو رشته راشي نو واپس یې که چې کله هغوی لاړ شي اړو تپوس ونه کړي. نو دغه رنګې هر قسم حالات دا په انسان باندې راځي. د انسان کاروبار داسې دی چې هغه مکمل بند دی، د سار نه واله ماښام پورې په دوکان کې هسې ناسته وي. دغه رنګې که دی قصاب وي نو دی هسې په تخ باندې ناسته وي. د زندګۍ چې څومره مسلې دي، څومره خلک دي، د ټولو څونه کاروبارونه دي، دا کو بند وي. د بند کاروبار د کولا وهلو دپاره دا ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. دومره عظیم شان وظیفه ده چې الله پاک ستا قسمت دا بیدارۍ دا غټه خبره ده که نه. الله پاک تا د تاوان نه بچ کوي، الله پاک ستاسو رشتې کوي، الله پاک ستاسو کاروبار دا سیوا کوي، دا غټه خبره ده. د چا کو د رزق مسله وي او د رزق مکمل داسې بند وي چې د یو طرف نه درک نه لګي، دا وظیفه وکړي انشاءالله الله پاک بوله بې پناه رزق ورکړي. د مال او دولت مسله وي چاته، د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک د ډېرو خلکو ډېر غټ غټ کارونه کړي وي. ځکه چې الله پاک دا ډېر زیات لوی ذات دی، ډېر زیات عظیم شانه ذات دی چې موږ ته دا وظیفه کېدو مخې ته انشاءالله ضرور به الله پاک زموږ او ستاسو دعاګانې قبلوي. یاد ساتئ چې قسمت په دوه قسمه دی، بعضې قسمت بدلیږي، بعضې نه بدلیږي. خو یو څو کارونه داسې دي چې موږ هغه کارونه شروع کړل نو الله پاک به زموږ او ستاسو قسمت دا بدل کړي. بس یو څو خبرې دي، په دې باندې عمل وکړو، بالکل زما او ستا تقدیر دا بدل شي. مال او دولت او رزق کاروبار دا به د اوبو په شانتې را روان وي، او دغه رنګې رشتې دا په ښکلي او اغلا ځایونو کې دا وشي. ښکلی کاروبار به الله پاک له ورکړي. د قسمت بدلېدو طریقې دا دی چې فرمایي چې په دعا باندې تقدیر دا بدلیږي، په دعا باندې د انسان قسمت دا بدلیږي. ستا چې کوم قسمت دی، ستا چې کوم بخت دی، نو دا په یو څو خبرو باندې دا محترمه بدلیږي. لومړی خبر دا شوله چې کله موږ دعا کوو په دې باندې زموږ او ستاسو قسمت بدلیږي. او یاد ساتئ چې کله یو سړی موجود نه وي او موږ ورته دعا وکړو، زموږ دعا به لازما قبلیږي. ستا د رشتې مسله ده، ستا د کاروبار مسله ده، ستا د نوکرۍ مسله ده، ستا حاجت دی. 2 رکعته نفل وکړه، الله پاک ته ووایه پروردګار د پلانکي له کاروبار ورکړي. په رشتې وایي الله پاک دله لومبیا ورکړي. رشتې ډېر زیات معصومه مخلوق ته هغوی دعا قبلیږي. او دا حدیث کې راغلی دی چې د غایب دپاره دعا کول په رشتې ستا دپاره دعا کوي، بیا نو ستا تقدیر به ورسره دا بدل شي. که ستا کاروبار پکار دی، که ستا رشته پکار ده، بل چا دپاره دعا دا کوئ نو الله پاک به ستاسو کارونه ډېر زیات برابر کوي. زموږ ملګری نو هغه یو ځل وایي چې کله ما لمونځ وکړو نو ما د لمانځه نه بعد دعا کوله، یا الله پاک د پلانکي رشته نه کېږي، رشته والا په ښځه کې وکړي.
وایي ښځه مې راغله په دې سټ کې وویله ما وایي ما ته ویله ته څه وې څه ګډوډه وې وایي زه دا وایم چې الله پاک د پلانکي رشته وکړي نو ښځه ته وایي چې زونه بېوقوفه نه یم ما هم حدیث اورېدلی دی چې کوم سړی د بل دپاره کومه دعا کوي هغه د انسان په حق کې لومبی قبلیږي دا پکې لطیفه غونته شوله د بل لپاره دعا چې کوم سړی کوي نو الله پاک د انسان لپاره لومبی دا دعا محترمه دا قبلی د اجازت دپاره په کمنټ کې سبحان الله ولیکئ ځکه چې په ویډیو باندې ډېر زیات ټایم لګي سبحان الله کمنټ کې دا ولیکئ دغه رنګې په دې وظیفې به ټایم لګي خو چې زموږ استاسو قسمت ورسره بیدارېږي زموږ استاسو بخت ورسره بیدارېږي دا ډېره غټه خبره ده د لومبۍ خبره به دا کوو چې موږ به دعا کوو یوه خبره دویمه ده چې د مونځونو پابندي به کوو خاص کر د سهار د ماسخوتن مونځ د ټولو مونځونو پابندي به کوو خو چې سهار او ماسخوتن رانه په جنګ کې هم دا محترمه پاتې نه شي چې کم ټایم کې ته اوسګار 2 رکعته نفل وکړه بس 2 رکعته نفل وکړه او د هغې نه بعد دعا وکړه ای پروردګاره دا ما چې کوم 2 رکعته نفل وکړل د دې ثواب هغه خلکو ته وبهي چې کم کسان دا په جهنم کې سوځي چې کم ستا نیکان کسان دي خو د څه ګناه د وجې په جهنم کې دي د هغې ثواب هغوی ته ور وبهي او ای پروردګاره دغه عذاب پې اسان کړي ای پروردګاره د هغوی بخت د هغوی قسمت رایح کړي او جنت ته ور داخل کړي نو چې کله موږ د هغوی د بخت د هغوی د قسمت دپاره دعا کوو الله پاک به زما ورسره قسمت رایحوي او ای پروردګاره په دنیا کې څومره کسان داسې دي د هغوی رشته نشته ټولو له رشته ورکړي د هغوی قسمت رایح کړي یا الله پاک د چا کاروبار نشه کاروبار ورکړي قسمت رایح کړي یا الله پاک څوک چې قرضدار دي قرض له ختم کړي د قسمت رایح کړي چې کوم شی ستا په کار کوم سیز ستا په کار بل دپاره دعا وکړه الله پاک به دغه سیز ستا حق کې قبلوي ځان نه یم حدیث مبارک کې راغلی ها د بل چا لپاره دعا کوې نو بیا به ستا حق کې دا قبلیږي او د هغې نه بعد روزانه حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر دا روزانه 21 پیرې ویل پکار دي مخکې وروسته یو پیر درود شریف او حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر روزانه 21 پیر دي او د رشتې لپاره رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر د موسی علیه السلام دعا ده او روزانه 21 پیرې وایي انشاءالله ستاسو به رشته هم کېږي ستاسو به کاروبار هم برابرېږي ستاسو به قسمت هم کلاویږي او دغه رنګې د ژوند محترمو دا مزې والی الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولو قسمتونه دا بدل کړي د چا کو د رشتې مسله وي د الله پاک نه کلک یقین ساتم پروردګاره د رشتې د مسله الله ختمه کړي د چا کو د کاروبار مسله وي د الله پاک نه دعا کوم پروردګاره ښکلی کاروبار ول ورکړي د چا کو روزګار نه وي د چا کو نوکري په کار وي یا الله پاک نوکریان دې ټولو خلکو له ورکړي د چا چې په زړه باندې څه حاجت وي پروردګاره دې ټولو خلکو حاجت دا پوره کړي د چا څونه مشکلات وي پروردګاره ستا په کور کې ناست یم پروردګاره ستا کلام مې د خلکو ته ښود پروردګاره د هغې په توپیل باندې د هغې په برکت باندې د دې ټولو خلکو مشکلات دا ختم کړي او پروردګاره د دې ټولو خلکو قسمتونه دا رایح کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته کوشش وکړئ چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ کېدای شي چې ستاسو د یو شیر د وجې د هغوی غټه فایده وشي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته